السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مروت کوم ټولو ته ما ریکویسټ ده چې نن ما ویډیو تر اخري پورې وګورئ. ورسره تاسو ته یو څو کلیپان مخې ته ږدم. ما یو پوسټ کړی روډو په حوالې سره، نو ما چې یو تصویر وکاته نو ما هر شی ویرسلل، خو زه تفصیل خبره در سره کوم، نمبر وار باندې کلیپان در سره شیر کوم. خامخا یې وګورو که ما مخالفت ولدي او که ما حق شي دي او که هر یو چوک مروت تا. सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक जो सच बोल सकता है, दूसरा सच सुन सकता है. ملګرو سپینه خبر به سره کوو، رښتیا مایلس به کوو. زه هیچا چمچه نه یم لکه مروت چې زه صرف واحد عمران خان سپورټ کوم بس. هلکې مروت چې هر چی چوک چاته ټیکټ ورکوي هغه سره خبره کوو. ما روډو په حوالې سره زه ډېر پوسټونه وینم. سیف الله برادران یو ګروپ ته چې قسم په جیانو چې درېږي چې سیف الله برادران ګریډونه کړي دي، ورسره ترقیاتي کارونه لوی ډېر کړي دي، نو هغې حوالې سره زه خبره در سره کوم. ما مقصد و چې د روډو کلیپان زه لکه مروت چې کوم کارونه سلی دي، لکه مروت چې ما ته روډونه میلاو سوله، ترخه بازي خیل نه، کوټ کشمیر نه، هغه نه علاوه اباخیل، لنډیوه، ګمبیله ټو کوټ کشمیر، ورسره بخمله مزی ټو ادمزی ټو خورخیل، ورسره نور بېشماره ما ته واټساپ خلکو وکړله. خو یو تصویر ما ته راغی په د سکرین بیا تاسو وینو چې هغې ما ویله چې د ویډیو ما مقصد و چې تاسو سره بیا زه یو چور و جواباده جوړم. خو زه وایم چې ما لکې مروت چې دا بچیان به وینو کومه مړۍ چې خوري، دا چې ما کله وکتله نو دا روډ، دا مټې، دا تارونه، دا ګریډان، دا هر څه شی ما په دې ویډیو باندې ویرسلل. هر شی دې ویډیو دې کلیپ لکه مروت په ټول خانیزم باندې، لکه مروت په ټول سیاست باندې، او لکه مروت په ټول خانی باندې، او لکه مروت په ټول مشرانو باندې دا یو کلیپ باری ده. تا لکه مروت چې شی دي لکه مروت دا یو تصویر به وینو، بیا ما د مروت کنال نیر مروت کنال تاسو دا یو تصویر به وینو، دا د ما مروت کنال خوشحالي وه. مروت کنال چې کله دا تصویر به تاسو وینو چې خل بنده جابوخیل ایریا چې اخیستلی سلی دا ډېر وخت مخکې راسي، دا خوشحالي چې ټول مروت کوم آباد و. ها چې که دغسې پاسمانده کورونه ولل خامخا به دوره زکات ورواته، نور کیسې به وي، هر سړی دې سره دې نه فایده اخیستله. خوشحالي وه، آبادي وه، او ټول مروت قوم خوشحال و. مروت قوم نه تر اوسه پورې روډ مینده که، مروت قوم تر اوسه پورې نه صحت مینده که، مروت قوم نه تر اوسه پورې ایجوکیشن مینده که، مروت قوم تر اوسه پورې صحت حوالې سره هېڅ چیش حوالې سره څه شی به ما ته روټوي دا خلک. خدای رسول ته وګورو چیرې دا چمچهګیري نه روزو. ولې کوو ظالمانو؟ رښتیا مجلس نه چا تاسو ته چوک زه به تر پرې کوي؟ حق مجلس ولې نه کوو؟ ولې په 1000-2000 لا په کلاس 4 نوکري خرچېږو؟ ولې حق خبره نه سو کوای؟ لکه مروت سوشل میډیا ایکسپرټ ته وایم چې د کوم نن سبا لګیا دي، ولې مو ظالمانو په لږ پیسو باندې خرچېږو؟ ولې خپل ضمیر ته خپل قوم ته دوکه ورکوو؟ دا قوم وده ده، دا قوم چې اوس شعور نسته چې تاسې ووایو چې موږ به وکړو به غلط سي. نه لکه مروت چې خانانو کار کړی، نه لکه مروت چې جمعیت کړی ده. دا 2 کسانو دلته زیات ټیم تېر ده په موړه باندې، هېچا نه ده کړی. هسې به په زول غول سره وخورو او د ژبې باسې سره ستړې کړو د عوام ته. حقه خبره، سچه خبره، قسم په خدای چې نن سبا چوک وکړي چې مفاد یې نه وي، کلاس 4 یې نه وي، یا ټوبیل مفاد نه وي، یا بل څه شي مفاد د سیاسي لیډر نه وي، قسم په خدای چې حقه خبره نه وکړي. ټول دې پاره لګیا دي.
ظالمانو ولې کوو دغه کلاس فور چې تا رزق ته دغه بابا چې د ویلا د بابا والا مایلس دا ویډیو خو تاسو ټول وکتلې ده بابا مایلس دا یو شارټ وارو پوه کول به دې مروتو چې دا څه خانې راغلي دي خو موږ الله چې څومره خراب کړی ده د خټکو زمانو خراب زه چاته وایم چې زه وږی نه وم ما 3 ورځې نوکري پرې ولې ترټې به ډکې وي ینډې به کېدې ډولونه به ډکې دم نه هغه نوکري کړې نو زه دا وایم چې هېڅ ټیم چې هېچا نوکریګانې نه کولې موږ ماشومان وو کتل مو به چا نوکریګانې نه کولې چا کولې اوس مروت کوم ټول ملې شو تاسو روغ روچې پراته یو چا به کولې کلاس فور نوکري به چا کولې تاسې ماته روشو ابادي وه خوشحالي به تاسو به له رزق ټیکه خو الله ولې ده ولې دغسې کوو مروت کنال پر انعام خان چې اواز چیک اوس هغه پسې ټول سلی یو پښې وایو ولې تاسو ته خو ټارګېټ درته چې دغسې به کوو ولې چې انعام خان ولې دا کوم چې شعور پیدا کوي ولې دا کوم چې دا بیداری راولي چې دا تا حق ته دې پر ارچیک سه دا تا حق چې تر اوسه پورې چا خوړلی ده تا ته ولې نه ده کړی څوک تعظیم وران دي مروت کوم پاره دلته به خلک ووایي چې مخکې ناره وه چې دا خلک مروت مسي او دا دومره مځکې دي خلکو نو دا به آباد سي به ټول خاناني نه دا کیسه غلطه ده همیشه وږی سړی جګړه کوي همیشه چې کله په ګېډې سړی ډکي کاروباري پیسې هغه کس وکړه لانجه نه کوي دا سوچ ډېر غلط سوچ ده موږ کوم په کار وه چې دا فسټ باندې دا مروت کنال خوشحالي موږ به چې بچیان وو واړه ولو چې دا مروت کنال باندې چې کوم کیکر ولل بوټي ولل مازدیګر آباده به پکې ډارېدلو داسې دا یو چترۍ بیا جوړه کړې وه دومره خوشحالي علاقه به خوشحالي په ښکارېدله په بوټو باندې آباده وه علاقه خوشحالوالی و هغه مروت کنال دپاره چې نن اوس انعام شګر شوري کړی ده اوس یې پښې وایو چې تر اوسه پورې چا نه کوو ولې اوس نارې کوو بل طرف ته به راسي روډو حوالې سره ما چې پوسټ کړه یو علاقې چې روډ نسته پی کې بیا نه وی چې نورنګ علاقې چې طارق سید خان په قیادت چې فنډونه چې روډونه جوړ دي پی ټی آی په دور چې جوړ دي پی کې بیا نه وی چې د خورخیل روډ جوړ سه پی ټی آی په دور چې جوړ سه کته جوړی روډ جوړ سه پی ټی آی په دور چې جوړ سه مخ چې فنډ والے نه ورکاو چا مخ چې دا خانان لا مخ چې دا کسانو ولې چا نه منظور او به چې پی ټی آی ته کریډټ نه ورکو او واحد کس ته کریډټ ورکو چې دا سیخ سړی تور وونه دا غلطه خبره ده پارټۍ ته به کریډټ ورکو چې دا موږ پاس لیول باندې چا موږ ته راکړی موږ یک ټیم چې حکومت و دلته به خلک وایي چې امیر الله ولې نه کوو امیر الله یک ټیم چې وفاق چې حکومت نه اپوزیشن چې ناست و څه شی به چا ورکوو انور حیات خان 2 ور پوزیشن چې ناست څه شی راوړه چې چا ورکړه نه ورکوو دغسې کرن امیر الله اپوزیشن چې ناست چا څه شی نه ورکوو خو چې کله حکومت راغی ایمینې مو ورکړه بیا فنډ تاسې وکاته چې چوره فنډ دی لکه مروت ته راو په ریکارډ باندې دوره ایم پی ای چا فنډ نه ده راوړه زه دا وایم چې هشام خان خپله هېڅ شان و چا نه پېژانده ما نه پېژانده بل چا نه پېژانده هېچا نه پېژانده چې کله پی ټي آی دته فنډ ورکړه د کارونه وکړل دته یو مقام ورکړه خلکو ته ور وپېژانده دلته دا راغی پریس کانفرنس یې وکړه غلط خبرې کوه عمران خان پسې دا دته نه و پکار عمران خان ته به کریډټ ورکوو د هر شي چوره کارونه پی کې بیا نه وي چې یک ټیم چې سلی عمران خان کریډټ ده بل څوک دې کریډټ اخیستلو کوشش نه کوي مروت کنال ده عمران خان په دو په خپله مني چې پرویز خټک وزیر اعلی یک ټیم چې دې ته فنډ منظور سلی ده چې کله بیا وفاق چې حکومت و به یک ټیم چې دې ته فنډ کار په شوري سلی ده دا د پی ټي آی منصوبه ده پیزو ډیم ده دا د عمران خان منصوبه ده حق خبره وکړو سچ خبره وکړو تر اوسه پورې دې خلکو ولې نه کول ولې موږ ته نه کوله اوس چې کله انعام خان رچیک سه د مروت کنال پاره لا روډ پاره لا پیزو فیکټرۍ سیمنټ فیکټرۍ حقوق ته پاره اوس انعام خان غلط سه اوس هر سړی پسې سلیو تاسو ته یو ټارګېټ درده تاسو ته بس منلې ده چې کلاس فور نوکري به درکوم لا به سکول ته تکوم لا به ټوبیل ته تکوم لا به یو شاید تکوم لا به بل شاید تکوم اوس ته خو بس لګیا به عوام ته وایي چې بچیش نه پیاړي ولې نه پیاړي عوام دوره له شعور نه اوس ډک دي اوس سوشل میډیا زمانه ده عوام اوس څه خطا کوي خدای رسول ته وګوره خپل مفاد دپاره ما سوچ کو او ټول علاقې دپاره سوچ کو دا ویډیو چې تاسې کتله دې چې هغه خلکو دپاره سوچ وکړو جانو دپاره نه چې کله فرد واحد دپاره سوچ وکړي دا هیچېرې ته نسې کمان بده تا قوم هیچېرې ترقي نسي کوه او چې چېرې تا سوچ اجتماعي نو ته به ترقي کوې
تا خوشحالي به هر شی به تا ته میلاوږي خو چې کله د سوچ اجتماعي نو راشو وګورو خدای رسول ته وګورو دا اجتماعي کارو ته خپل ذهن واړو خپل حقوق دپاره خپل امن دپاره خپل علاقې پسماندګي دپاره دا کیسې پرېږدو کلاس فور نوکري دی چې رزق نشته ده دا ارتقا ته خدای پاک ولې ده مخکې موږ پلار نیکان دغه نیر و دغه خوشحاليګانې وې دغه رزق و نوکریګانې وې نه څه خوشحاله زندګي تېرېدله او چې بیا دا نیر راشي مروت کینال ته سره یوسو دا مه کوو چې یو سړي پښې وایي انعام خان سپورټ وکړو انعام خان لاس مضبوط کو انشاءالله دا نیر بر چالو کېږي چې او دې سره به خوشحاليګانې هېچا ته مو به هیله نه نه مو به دې خان ته هیلی نه مو به دې ملا ته هیلی نه مو به سیاسي لیډر ته هیلی خدای به مځکې شی ډېرې درد دي ښه آباد به یو که چا مځکې نه هغه به ورسره آباد دي دغسې کم از کم دغسې غریب خلک چې د کوم نن په رزق ته په فکر دي دغه به دغسې کم از کم دغسې نه وي په رزق ته په فکر چې د کوم اوس موږ علاقې حال ده نو مهرباني وکړو دې سیاست او دې واحد او دې خپلې دې خبرو نه روزه مهرباني وکړو ته یې چې هېڅ رنګ وي اجتماعي کو سوچ چې کله اجتماعي کو انشاءالله به به قیامت او ترقیاتي کارونه یو نه ده سلای لکه مروت چې وی علاقې ته روغ نه ده جوړ سلی لکه مروت چې یو اسپتال روغ نشته لکه مروت چې یو ایجوکیشن حال صحیح نه ده لکه مروت چې دی چې کومې ادارې ته ورغلې یوې ادارې چې د کار نشته بغیر سفارش نه یا بغیر پیسو نه دې نسې کوه کوم کار دی چې ته کوای سي لکه مروت چې د کومه یو چار ګریډان خو ورته کړي دي ته سمټې لګي دي کومې دي پیچلې په ګریډانو خوشې چټه بیا ولې خدای رسول ته وګوره دا کوم نوره مخه تا کو کوم ته دوکه مه ورکو خپل کلاس فور نوکري پاره یا خپل ټویل پاره اجتماعي کو سوچ دا کیسې پرېږدو رزق ته ټیکه والی دا الله سیاسي لیډر نه یا سیاسي مشر نه راشو انعام خان لاس مضبوط کو چې چوره کېږي د خپل علاقې دپاره خپل کردار ادا کو دا تاسو اصل مقصد د زندگی چې تر اوس خدای تا ته وسه درته سوشل میډیا غږېدای سي یو پلیټ فارم دی راسه مروت کوم دپاره خپل حق ادا کړه صحیح مجلس وکړه حق سچ قوم ته وروښوه او قوم سره ودرېږه نو انشاءالله تا قوم به ترقي کوي خلک به دې عزت کوي او تا به یو مقام او چې که چېرې دغسې چاپلوسي او موډې کو قسم په خدای چې سره سم سو مننه جي شکریه